دا دنیا چې ختم شي د دې نه پس بیا یو زندگی ده چې هغې ته د برزخ زندگی وایي. د انسان جون ختم شو، قیامت شو په ده. دو قسمه قیامت دی. یو حضور پاک فرمایي کہ انسان مړ شو، قامت قیامته، د قیامت را بس د دنیا ختم. یو هغه غټ قیامت دی چې اسرافیل علیہ السلام شپېلې وي او هغې سره هر څه دړې وړې شي او ختم شي. دا مینس کې زندگی کې دا انسان جمدی شوی نی، برزخی زندگی ورته وایي. د دې داسې مثال دی لکه حوالات چې یو مجرم دی، پولیس یې ونیسي حوالات کې واچوي، نو دی جج ته بوزي را بوزي، نو تر څو چې جج فیصله نه کړي یا به جج بری کی او یا به جج عمر قید کی او یا به ولا سزای موت ورکی. تر څو چې جج فیصله نه کړي نو دا زندگی دا حوالات زندگی ده. د قرنګي دا د برزخ زندگی د انسان د حوالات زندگی ده. او بیا به اسرافیل علیہ السلام یو بل شپېلې وایي، نو دا اذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، دا ټول خلق به د قبرونو نه روزي والله ته مخامخ شي. څلور شپېلې دي رون. دا شپېلې چې اسرافیل علیہ السلام وایي، نو بعض حضرات وی دا د شپېلې سر دی، د شپېلې کې دا سر د چرڅه بدړې وړي شي. خو راجح قول دا دی چې دا شپېلې صرف نښه ده، لکه په دې سکولونو کې او په دې مدرسو کې یو ټلی والی کېږي. دا ټلی د دې خبرې نه ښیي چې یو پیریډ خلاص ختم شو، د بل استاد کلاس شروع شو. دغه رنګ حضرت اسرافیل علیہ السلام به شپېلې وایي او شپېلې سره به دا ټول نظام الله ختم کی. غرونه، اسمانونه، کائنات ټول به دړې وړې شي، ختم بشي. هر څومره زندگی چې ده بیا د الله خوښه ده. بیا به الله اسرافیل علیہ السلام ته د دویمې شپېلې حکم وکړي، اب دویمه شپېلې وایي. هغې دویمې شپېلې سره به دا ټول انسانان، حتی حیوانات، مخلوق، پیریان، دا به ټول واپس را جمع شي او یو لوی میدان به د حساب او د کتاب محشر ورته وي، د جمع کېدو ځای، هلته به دا ټول را جمع شي دویمې شپېلې سره. بس اوس الله به قاضي وي، الله به فیصله کوي. هر چا متعلق چې هر څنګه فیصله وشي. دا واپس جون هغه ذات انسان له ورکوي چا چې لومبې پیدا کړی. الله قرآن شریف کې فرمایي دا کافران برالل زوړ اډوکې به یې راوړو، حضور پاک ته به یې داسې مخکې ونیو او په لاس به یې چوره چوره کو، وی دا به هم جمدې کېږي. اذا كنا عظاما ورفاتا انا لفی خلق جدید، واپس په جمدې کېږي. الله پاک فرمایي اولیس بقادر ان یحیی الموتى، الله په دې قادر نه دی بلکې دی چې دا مړي به واپس جمع کړي. کوم ذات چې د مور په ګېډه کې دا خشته ښکلی ماشوم پیدا کړ، بیا د مور د ګېډې نه په یو خاصه طریقه بار راوویسته او بیا ورله د ګرځېدو او د خبرو چل او طریقه وښوله، هغه ذات په دې قادر دی چې دا خلک به د قبرونو واپس پاسوي. اوس چې قبر نه خلک پاسي، هر چا له به خپل عمل مخې له راشي. که د نیک سړی دی نو خپل عمل به له په ښکلي شکل کې راشي، خشته شکل، مزیدار، داسې پړقېږي به او ده ته به وایي چې را سور شه په ما چې زه د حساب کتاب میدان ته بوځم. دی به ورته ته څوک یې چې زما ړومبی سترګې پته ولګېد، ښې دعا به ورته وکړي. د ما پال بختور د ړومبی سترګې پته ولګېدې، اب ورته وایي د ستا نیک عمل دنیا کې ته په ما د پاسه سور وې، دنیا کې زه په تا سور وم
او ته مې خپل خواهشاتو ته نه پرېښود. نن زه راغلم چې په ما راسور شي او زه دې حساب کتاب لبوزم. دا چې څونه زمونږ اعمال دی او دا نیکۍ کوو، که څوک ګناه کوي او که نیکي کوي، هلته به خپل شکلونه دلته نشته، ولته شکل دی، هلته خپل وجود دی، شکل یې دی او دی به په هغه شکل پېژني، د انکار هم د هغې نه نشي کولی. بعض انسانان به داسې چې عمل به یې لږ کمزوري، 2 کسان به په یو څاروي سواري، څوک به 3 کسان په یو څاروي سواري، څوک به پیاده رواني، عمل یې ډېر کمزوری دی. او بعض انسان چې سترګې وغړي او شکل به یې وي، دی وایي ته څوک یې؟ ړومبی سترګې مې پته ولګېدې، بیخ دې وځه، ستا نه خو ماله نفرت راځي، کرکه راځي. وایي زه ستا بد عمل وم، دنیا کې په ما د پاسه سور وي او مزې دې کولې، اوس ټیټ شه چې زه در باندې در سور شم. حضور پاک فرمایي په زور بیداره ټیټ کي او هغه بد عمل چې په یو شکل دی هغه پرې راپاسه سور شي. او د افغانو باندې چې خلق قلبه کوي، یوې کوي نو هغې سره یو چوکۍ پکې ستنې ستن، په هغې د هغوی د شانه وی دقسې به د شانه وله ستن ورکوي او حساب کتاب ته به روان. بعضې خلک به داسې وي، الله دې مونږ وساتي، چې د سپو په شکل وی، د خنزیرانو په شکل وی، بعضو له به سپیمو کې زنځیر او کونډې واچوي او یسحب علی وجوههم، په مخونو به یې راکاږي او دوزخ ته به یې غورځوي. بعضې به لوړي، خپې به یې اوچتې او سر به یې لاندې. صحابو تپوس وکړه الله رسوله په سر به څنګه ځي؟ وی چې کم ذات په خپو کې د تلو طاقت پیدا کړی دی، هغه ذات په سر کې هم د تلو طاقت پیدا کولی شي. دا ټول خلق به په یو میدان کې جمع شي. رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي، الله فرمایي چې موږ به دا خلق یو ورځ د حساب کتاب ته را جمع کوو. الله وی زمان رښتونه بل څوک نشتا، دا زما وینا ده. دا ټول خلق به یو میدان کې جمع شي، په دې کې به مسلمان وي، په دې کې به کافر وي، په دې کې به منافق وي، په دې کې به هر قسم خوار زار د دنیا او مالدار او ګدا، دا ټول به په یو میدان کې جمع وي. نور به پرې راښکته شي، دا نور به دومره راښکته شي، حدیث کې راځي کالمیل. اوس د میل 2 معنی دي، یو معنی دا ده چې دا زمونږ د سړک دا میل ورته موږ وایو، کیلومیټر نه لږ زیات دي، دونه به راښکته شي. او بل میل په عربی کې سلی ته م وایي چې بنده پې په سترګو کې رانجه اچوي. نو د حدیث راوي وایي چې دا معلومات اوس موږ ته نشته چې دا د کیلومیټر والا میل به دا نور راښکتی او که د سلی برابر به راښکتی. د دې خلقو دا سرمنې به ویلی شي، د دې نه به اوبه روانې وي. څوک به په خپلو خولو کې د کونډو پورې ډوبېږي، څوک د نامه پورې، څوک د خولې پورې. او د دنیا اوبه او هغه اوبو کې فرق دی، د دنیا اوبه خو سطح واره ساتي یو شاني، هلته چې د چا خوله د عمده پورې به ولاړی، د ده نه بل خوا به نه ځي. نو چې دغه خوله در نه وځي، او تشه خوله ني، هغې سره به د انسان د وجود وینې زوې به هم وي او نور نیزوار شي، پښتانه وایي را نږدې شي او هغه پرې لګي، نو دا به خوټ کېږي، خو مرګ نشته هغه وخت کې چې یو سړی مرګ راشي. او بعضې خلک به د خدای نیکان بندګان داسې وي چې هغې به د الله پاک د عرش د سوري لاندې وي. الله عرش دی، د هغې د سوري لاندې وي، هغې به په خپلو خوشحالو کې وي. د الله عرش داسې نه دی لکه زمونږ د کوټې چت، د الله ډېر لوی عرش دی، ډېر لوی عرش دی. د هغې لاندې به بعض انسانان دې کې به بعضې خلک را جمع شي، را غونډ به شي او تاسو نه ګورئ اخر مونږ خو غرق شو، تباه شو، الله حساب کتاب نه شروع کوي. راځئ چې مونږ چېرته سفارش چاته وکړو، چاته به سفارش کوو؟ په پیغمبرانو ګرځي. نو حضرت آدم علیه السلام له به لاړ شي. دا ټول ستا بچي دي او سوځي په دې
ګرمه کې په خپلو کې برباد شو الله نه سوال وکړه چې الله پاک حساب کتاب شروع کړي اب وته انکار وکړي یریږي با چې ما خو الله منې کړم چې بوټي لګوته مول او ما یوړ اوس کا هغه ټیک د الله معاف کړم او اس پته نه لګي که خدای بیا را نه تاسو کې چې تا ولې داسې کول زب الله له جواب ورکړي څوک مونږ نوح علیه السلام لاړ شي دی نوح علیه السلام لاړ شي اب منکار وکړي زه نشم کولی هغه ته وای مونږ څوک وي معنا پس لوی پیغمبر ابراهیم علیه السلام هغه لاړ شي هغه له خلق لاړ شي هغه به ورته انکار وکړي زه نشم کولی یریږم مونږ څوک موسی علیه السلام لاړ شي موسی علیه السلام به ورته انکار وکړي زه نشم کولی خنو مونږ څوک عیسی علیه السلام لاړ شي عیسی علیه السلام چې ورشي اب ورته انکار وکړي زه د خدای په دربار کې دا طاقت نشم لرلی خنو مونږ څوک خلق به وی لاړ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم حضور پاک فرمای دا خلق بټول مال راشي چې ما ته وې زه ورته چې انا لها دا سفارش زکول شي نو یو مقام دی هغې ته مقام محمود وای اقا زیبه حضور پاک د دنیا د یوې هفتې برابر سجده ولګي دومره اوږده به د دنیا هلته خو هفتې مفتې نشته خو د دنیا په هفتې په مقدار سجده به ولګي نو الله به ول آواز ورکړي چې سر دې پورته کا اشفع شفاعت کوا تو شفا قبول بشي سل سوال کوا تو جب ستا دعا به قبول شي څه چې غواړې هغه به تا ته میلو شي نو اوږد حدیث دی هغې کې راځي چې حضور پاک به سوال وکړي چې یا الله د امت سره حساب کتاب شروع د خپل مخلوق سره چې کوم د آدم علیه السلام نه واخله او تر د قیامت پورې څونه بندگان دي الله دوی سره حساب کتاب شروع کړه نو حساب کتاب به شروع شي نو الله قرآن شریف کې فرمایي وندع الموازین القسط لیوم القیامه د قیامت پر ورځ به انصاف والا تلې موږ ولګو داسې د دنیا تله نه د بې انصافۍ فلا تظلم نفس شیئا په یو نفس انسان به پټې ظلم هم نه کوي د دنیا تلې خو د بې انصافۍ دي چې اخلي درانه اخلي چې ورکوي سپک ورکوي ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون وی تبعید او حلاکت دی اق خلق لا اذا خلق نشی اخلی برالی کم نالی او چې بل ورکی نو کم ورکی قسم په خدای د دنیا د پاره مونږ د معمولی سیز د پاره ځان غرق او ځان تباک ته لکه چې کم شی ورکی قسم په خدای قسم د تخم ګناه ناروا دي حرام او یوازې دا تل نه ده چې دا مونږ کومه کنډه باندې تلو غنم تلو جوار تلو غوښه تلو بل شی تلو بل یوازې دا نه ده دا چې کم په پمپونو کې تیل ورکوي او ګیس ورکوي قدیم کم ورکوي په خدای قسم چې دا ګناه دا ناروا دي ډېر الکانې غم په دې هم پکې شته ټول غلط نه دي خو ډېر پکې داسې دي چې هغوی کم شی ورکوي ما د یو هلک نه تپوس وکړ هلکه ولې داسې کوې راځي بس دغه شی دی ما دا پمپ ستا دی که د بل د وي نه دا خو د نیک دی نو د بل دپاره اخر خرابی ګناه بل له ګټې تا له خو مغه خپله تنخوا خپله دیالي درکوي که د بل دپاره خپل اخرت خرابی او اخرت تباه کوي هم غرق شو دا چې څومره په سوداګانو کې نن د غوړو د کارخانو نه چې کوم